نبی کریم علیہ السلام فرمائی والحیاء شعبۃ من الایمان، والحیاء شعبۃ من الایمان، او حیا چې دا د ایمان یو شاخ دی. دلته یو سوال پیدا کی دې تم خیال لے یو سوال پیدا کی چې حیا په خپل د ایمان په شوبو کې داخله ده، بیا هغه جدا ولې ذکر کړی شو؟ اوس د ایمان چې څه د پاسه او یا شاخونه دي نو حیا هم پاغې کې شامل ده، خو لیکن دلته کې دا حیا ځان له ذکر کړ جدا. نو د دې یو جواب دار جوابونه دو دي. یو جواب دار چې دا تخصیص بعد التعمیم دی، تخصیص بعد التعمیم پاغه درې اویا شاخونو کې عام دام ذکر دا، خو دلته ولا تخصیص وکړو، دا تخصیص بعد التعمیم دی. او دا د حیا د شان د غټولو د پاره استعمال شوی دا وجه چې په شوبه کې دا شوبتون کې تنوین د تعظیم د پاره دی، یعنی حیا د ایمان په شوبو کې یو اهم ترین او عظیم الشان شوبه ده، ځکه تنوین پکې د تعظیم د پاره استعمال شوی. شوبتون کې تنوین د تعظیم د پاره دی، یعنی حیا د ایمان په شوبو کې یو اهم ترین او عظیم الشان شوبه ده. دویم جواب دار چې د دې وجه دار چې حیا د ایمان په ټولو شوبو باندې حاوی ده او د ټولو شوبو د پاره سبب او داعی ده، ځکه چې داغي په وجه انسان خصائل حمیده حاصلوي او پاغي قائم پاتې کېدی شي. نو دا ځکه جدا ذکر کړی شو. حیا چې دی دا ډېر یو زبردست چیز دی او د دې په باره کې به درته زه یو حدیث مبارک د هغې خلاصه بیان کم چې د طب یو کتاب دی، په هغې کې دا حدیث مبارک راغستی دی او د هغې حدیث هغه اصل مقصد زه تاسو ته بیانوم چې یو ځلې جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د خپلو دریو یارانو چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او حضرت عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ، د دې درې واړو یارانو سره د حضرت علی کرم الله وجهه کور ته راغله. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ زر زی جوړ کو، نبی کریم علیہ السلام مبارک هم کینو او درې واړه یاران هم کینول. اوس بیبي مبارکه بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها په کوټه کې ناسته ده. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کوټې ته راننوت او بیبي مبارک ته فرمایل چې ډېر ښکلي مېلمانه مونږ کره راغلي دي، نو د خوراک څه څیز شته دی چې راله راکړي چې ورته کېدم. نو هغه مبارکه پاسېده ویې کاته، نو یو ډېر ښکلی ځلیدونکې لوښی ورکړه، هغه لوښي کې شهد واچول او هغه شهد یې چې لوښي کې واچول هغه حضرت علی کرم الله وجهه له ورکړ، ورته دا یو څه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخې ته کېد چې نبی کریم علیه الصلاۃ والتسلیم کله هغه لوښي ته وکاته، لوښی ډېر ښکلی ځلیدونکی لوښی او منور لوښی او پکې بیا شهد پراته چې فیه شفاء للناس، خو په هغې کې یو ویښته پروت و، ویښته په اشادو کې. نو حضور صلی الله علیه و آله وسلم خپل یارانو مبارکو ته مخ راواړو چې دا د حکمت نه خالی نه ده. اوس لوښی ډېر ښکلی منور ځلیدونکی لوښی دی، پکې شهد پراته دي، خواږه دي
او بیا په شهادو کې وخته پروت. نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ته مخ مبارک راواړو ته په د خپل خیال اظهار وکړ. نو هغه ورته وی چې قربان ایمان خپل ځاني داسې منور او روښانه دی لکه د لوښی، او ایمان د یو انسان سینې زړه ته راتلل دا دومره خواږه دي لکه شهد. خو په ایمان باندې استقامت نه کار اخیستل او د دنیا نه د ایمان سره آخرت ته تلل دا دومره باریک دي لکه څنګه چې دا وخته باریک. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ډېر زیات خوشحاله شي. ورته فرمایل بارک الله، الله دې تعالی برکت درکړي. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته مخ مبارک راواړو تو وایا. هغه ورته وی قربان سلطنت او حکومت خپل ځاني دومره منور او روښانه دی لکه څنګه چې دا لوښی. سلطنت او حکومت حاصلول چې یو سړی د هغې بادشاه شي دا دومره خواږه دي لکه دا شهد. خو په سلطنت او حکومت کې عدل او انصاف کول دومره باریک دي لکه څنګه چې دا وخته باریک. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په دې باندې ډېر زیات خوشحاله شو. دعا ورته وکړه. بیا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ته مخ مبارک راواړو تو وایا. او ورته قربان علم خپل ځاني دومره منور او روښانه دی لکه دا لوښی. علم حاصلول یو انسان مسلمان لره دا دومره خواږه دي لکه شهد. خو په دې خپل علم عمل کول دومره باریک دي لکه څنګه چې دا وخته باریک. او نبی علیہ السلام رښتیا دی وی دا ډېره ښکلې خبره ده، الله دې تعالی برکت درکړي. حضرت علی کرم الله وجهه ته فرمای تو وایا. او ورته قربان مل مخبل ځاني دومره منور او روښانه دی لکه دا لوښی. د ملمه د قربه کر راتلل دومره خواږه دي لکه دا شهد. خو قربان ستاسو غوندې د ملمه د زړه خیال ساتل دومره باریک دي لکه څنګه چې دا وخته باریک. او دا رښتیا دي چې د الله محبوب چانه خفه شو الله هم ته خفه شو، او که د الله محبوب چانه خوشحاله شو نو الله هم ته خوشحاله شو. خبره ورسید. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي زبم په خپل رائے پیش کړ. صحابه کرام سلور واړه یاران ورته فرمایي قربان دا ډېره بهتره خبره. حضور اسلام مبارک ورته فرمایل چې زما یارانو معرفت الهی خپل ځاني دومره منور او روښانه دی لکه څنګه چې دا لوښی روښانه دی. معرفت الهی حاصلول دا سینې ته راوستل دا دومره خواږه دي لکه دا شهد. خو معرفت الهی کې دوام راوستل او په هغې باندې استقامت نه کار اخیستل دومره باریک دي لکه څنګه چې دا وخته باریک. چې د معرفت الهی په دایره کې دنیا نه سړی لاړ شي. دروازه وټکېده، بی بی مبارک دروازه وټکول. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دننه لاړ. ولی وی زم په خپل رائے پیش کوم. زما دا رائے مې اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پیش کړه. قربان بی بی مبارک فرمایي لور مبارک لري چې زم په خپل رائے پیش کوم. وی ورشه هغه دې مو وایسوي. هغه مبارک ورته فرمایل چې حیا خپل ځاني دومره منور او روښانه لکه څنګه چې دا لوښی منور او روښانه. حیا یو انسان له په خپل ځان کې راوستل دا دومره خواږه دي لکه دا شهد. خدا الله محبوبه د پردي سړي نه خپله حیا بچ کول دومره باریک دي لکه څنګه چې دا وخته باریک دی. او دې کې په دې ضمن کې اورېدلې خبره راته وکړم چې زمونږ یو ملګري یو ځلې دا خبره کړې وه خو زما خوښه شوې وه چې کله بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها واده شوه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کور ته لاړه. نو یو څو ورځې پس حضور صلی الله علیه وسلم مبارک دې کره راغی او دغه وخت کې حضرت علی رضی الله عنه په کور کې موجود نه و. او حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته فرمایل چې بچیا زه در پسې راغلی ما سره زمونږ کور ته لاړه شه. بیبي فاطمه رضی الله عنها ورته فرمایل چې قربان دا د مازدیګر وخت دی
او خلق ټول په لارو کوڅو کې موجود دي، نو یو خو د مازدیګر د وجې نه د تاسو سره نشم تللی چې خلق په لارو کې، او دویمه دا ده چې ما د خپل خاوند نه اجازت نه دی اغوستی، زه د خاوند اجازت نه بغیر تاسو سره نه ځم. اوس که دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره تللی وی، نه الله خفه کېده نه حضرت علی صاحب خفه کېده چې د الله محبوب شته، نو د حضرت علی صاحب اجازت ته ضرورت دی. مثال ویم